غریب باندې چې کم دی ورځ په ورځ باندې د مهنګای بمونه راولې نو دا لږ په دې مالدارو باندې راوله کنه په دې خپلو چې تاسو کم مراعات اخلئ او دا لس لکه پنشن اخلي ججان او دا د هغې مراعات د یو اته نوکران وي او دا لس درته ګاډي ولاړ دي دا ولې نه ختمې دا ټول زور صرف غریب له دی وخت په وخت باندې د هغې په مراعاتو کې چې کم دی فرق نه راځي هغه زیاتېږي ایمي هم د اسلام دشمن د مغرب چې کم دی یو ایجنډه ده او په دای مسلط دا غم د غریب خلاف لګیا دي چې تر څو پورې د دې ګنده نظام نه مونږ سرنیر او خپلې طرف کې وخت پورې صورتحال نه برابرېږي د دې ګنده سیستم نه به خپل ځان راوستل غواړي دې حکمرانانو ته به خپل غیرت او خپل طاقت ښودل غواړي د خدای او رسول خاطرو کې نور نظریه خرڅه نه کوي نور په یو ټرالې شینګلو باندې او په یو ټرانسفارمر باندې او په یو دغه باندې دا ستاسو بنیادي حق دی چې په دې وطن کې به دا تاسو ته وي اویلیبل به وي دا ستاسو حق دی خو تاسو پېژندلی نه دی خپل حق په دې باندې ته یې خپله نظریه خرڅه کړي او بیا چې کوم دی په هغه شپه باندې په 3000 روپۍ باندې خپله نظریه خرڅه کړي او بیا چغې وهي چې ما بچي نه اردي داسې نه کېږي عزتمندو غیرت به ښودل غواړي او چې کله قوم غیرت وښوده زمونږ دا درد بس د بل څه نه دی لبیک چې په دې میدان کې دی د جوړ توړ نه بهر دی الحمدلله چې یقیني مراته پاتې چې دلته زمونږ جیت دی خو د دې ظالم ملګرتیا به کول غواړي دا د لبیک تاریخ دی الحمدلله ملګرتیا پوهېږئ چې خلک مونږ ته وایي سیاست نه شي کولی مونږ وایي چې دا ګندګي وي نو اړو زونه دغې ځای ته خو په اصولو به تر قیامته انشاءالله تعالی یو جماعت ولاړي او د هغې به بنیاد دا وي چې یو کس به په دومره پاکستان کې مطمئن وي چې ما د یو اصول پسنده ملګرتیا کړې ده زما د هغه چا ملګرتیا کړې ده چې چا زما ضمیر او زما عقیده او زما نظریه نه ده خرڅه کړې بس زمونږ دپاره دا کافي ده او الله پاک خواری بې ځایه نه بوځي وخت را روان دی انشاءالله الله پاک به د اسلام د انور راخېجئ او رب العزال دې وکړي چې دا د ظلم او بربریت دا تورې تیارې الله پاک په شا باندې کړي په جمع باندې دعا وکړئ خدای پاکه په دې وطن خپل خاص رحم وکړي جون پکې ډېر ګران شوی دی یا الله کریم جل جلاله ته احسان کړي د اسلام پړ کېدونکي نور پرې راوخېږي یا الله د اسلام پړ کېدونکي نور پرې راوخېږي د ظلم او د کفر او د بربریت هغه دوران ختم کړي یا الله کریم زموږ نه راضي شي خدای د دې عاشق صادق چې د کوم وطن دپاره کوششونه کړي وو چې موږ خپلتانه پاکستان و په قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا د پاکستان بس وي خدای هغه شریع او دې مبارکو به چې چغم والا دې مبارکو به وي شریع پاکستان زنده باد پوهېږئ په کوم پاکستان شرعي پاکستان زنده باد چې کوم کې د حضور د شریعت دوران وي ورنه د دې بغیرت او فساق او فجارو دپاره د دې مزو دپاره حضور زنده باد نه وایو دې خو په دې وطن کې چې تر څو د دې مزید نو خیر دی چې کله د دې مزو